بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ ملګرو، مونږ د تهذیب د متن منطقي ترکیب شروع کړی و او هغې کې د هو بالاهتداء حقیقون ترکیب مونږ تاسو ته ذکر که. اوس مونږ تاسو ته ونورا به الاقتداء یلیق د دې ترکیب تاسو ته ذکر کوو. ملګرو ګورئ، کله چې تاسو د دې ترکیب کوئ نو هغه په داسې نمط باندې کوئ: وو عادات غیر زمانی، و نورا به کی وو عادات غیر زمانی، نورا بمعی متعلق هویش بأرسله است. باز به مرکبی ناقص غیر تقییدی متعلق با اقتداء است. نو الاقتداء کی پشان د الحمدلله تراکیب کیږي. څنګه چې مخکې مونږه الحمدلله کی تراکیب ذکر کړه، چونکې د الحمدلله کی تراکیب ډیر کې د مونږ صرف څلور ذکر کړیو، دلته کې به صرف څلور تراکیب هغه تاسو ته ذکر کو. اولنی ترکیب د هغې نه دا دی چې کله الاقتداء کی مونږه الف لام دا استعراقي والو، نو بیا به ترکیب داسې کوو چې الاقتداء الف لام استعراقي و سور موجبه کلیه، اقتداء موضوع کلی، یلیق مرکب تام خبری، محمول بحمل موتات حمل بسيط حمل هو موضوع با محمول، قضیه حملیه، محصوره یا مصوره موجبه کلیه. مونږ نور اقسام د قضیې هغه پکې نه ذکر کوو، چونکې مونږ د هغې لا سبق نه دی ویلی، سبق هم صرف د دې ځای پورې ویلی دی. هغه بیتیه او غیر بیتیه او معدوله غیر معدوله کله چې د هغې سبق ووایو نو بیا پکې هغه ورسره ذکر کوو. بل ترکیب په الاقتداء کې هغه دا دی، کله چې تاسو په الاقتداء کې الف لام عهد حرجي والی نو بیا به تاسو ترکیب داسې کوئ چې اقتداء موضوع جزئی، یلیق مرکب تام خبری، محمول بحمل موتات حمل بسيط حمل هو موضوع با محمول، قضیه حملیه ثنائیه شخصیه محسوسه موجبه. دریم ترکیب هغه به تاسو داسې کوئ، کله چې په الاقتداء کې الف لام تاسو عهد ذهني والی نو بیا به ترکیب تاسو داسې کوئ چې اقتداء موضوع کلی، یلیق مرکب تام خبری، محمول بحمل موتات حمل بسيط حمل هو موضوع با معمول، قضیه حملیه ثنائیه مهمله مطهرین موجبه. کله چې تاسو الف لام په ابتدا کې جنسی والی او مدهول بلحاظ د عموم او د خصوص پکې وکئ نو بیا به تاسو داسې ترکیب کوئ چې اقتداء موضوع کلی، یلیق مرکب تام خبری، محمول بحمل موتات حمل بسيط حمل هو موضوع با محمول، قضیه حملیه ثنائیه مهمله قدمایه موجبه. دا ترکیبونه به تاسو هغه کوئ په دې کې. نو نن تاسو ته د دې جملې ترکیب ذکر شه.
ونورا به الاقتداء يليق. ان شاء الله سبا ورفسي بل ترکیب د تعذیب ذکر کو.